بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. زما خوږو عزتمندو، یقینا چې د دیر خاوره دا مهمان نوازه خاوره ده او ډیره غیرتي خاوره ده. هغه مهمان نوازي پرون چې کومه تاسو ثابته کړله، زمونږ چې کومه پرون د جامع انوار القرآن ډوګرام زیر انتظام عالمي محفل حسن قرت انعقاد شو چې په هغې کې د اسلامي جمهوریه مصر نه او د پاکستان عالمي قراو شرکت کړو. نو د خاګرام په ګیټوی باندې د هغې برفور استقبال شو او بیا دغه شانتې دلته هغې له چې کوم عزت ورکړی شو ستاسو د طرف نه. یقینا چې دا زما لپاره خصوصا او ستاسو د ټولو لپاره عموما د خوشحالۍ خبره ده. هغې قراو حضراتو هغې چې کله رخصتي اخیستله نو هغې ویې چې مونږ ځو، خو زمونږ زړه دلته پاتې دی، ځکه چې د دیر خلکو مونږ له ډېره زیاته مینه راکړله او ډېر عزت یې راکړ. په دې باندې زه ستاسو د ټولو خلکو مشکور یم، خصوصا د پولیس والاو د ملګرو ډي اس پي سرکل واړی جناب روشنزاده صاحب، ای سی چو تاڼه واړی جناب جمعه رحمان صاحب، محرر تاڼه واړی جناب فضلي ولي صاحب او دغه شان نور د باقي پولیس انتظامیې چې هغې زموږ سره برفور تعاون کړی او د خاګرام د ګیټوی نه واله د انټر نه واله او د اینډ پورې واپس هغې زموږ سره برفور تعاون وکړو، هغې له هغه عزت ورکړو. دغه شانتې ورسره د هغه ملګرو چې هغې په پروګرام کې شرکت کړی، د براول نه د قابلو په شکل کې راغلي، د دیر نه د قابلو په شکل کې راغلي، د نهاک درې نه د قابلو په شکل کې راغلي، د سلطان خیل درې نه د قابلو په شکل کې راغلي، د کارو درې نه د قابلو په شکل کې راغلي، یا دغه شانتې انفرادن چې کوم ملګرو په پروګرام کې شرکت کړی، زه د هغې ټولو زړه د کومې نه شکریه ادا کوم. که د هغې په عزت کې زموږ نه په ناستې باستې کې یا په نورو څه کې څه کمی راغلی د هغې زه معذرت خواه یم. انشاءالله تاسو د هغه محسوسوئ نه او دا ځای به خپل ځای ګڼئ. باقي د هغه ملګرو خصوصي شکریه ادا کوم کومه چې د ډوګرام سره تعلق لري او علما قرا حضرات خصوصا چې هغې زموږ سره په دې پروګرام کې بار بار کېناستل او موږ له ډېرې بهترین مشورې راکړلې، بهترین آرا د هغې مخې ته راغلل او د هغې په وساطت سره دا پروګرام الله پاک په خیر او عافیت سره او په عزت او په اکرام سره سرته ورسوه. د هغې د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم. د هغې سره د ډوګرام د هغه خلکو چې هغې موږ ته خپل کورونه خالي کړل، حجرې راته خالي کړلې چې په دې کې تاسو خپله مېلمانه سنبال کړئ، د هغې هم زه د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم. د هغه ملګرو شکریه ادا کوم چې هغې زموږ سره په دې پروګرام کې په هر مد کې چې هغې زموږ سره تعاون کړی دی، هغه چې په هر مد کې دی، د هغې زه د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم چې هغې په موږ باندې اعتماد وکړو او زموږ سره تعاون وکړو. د هغې په مدد سره الله پاک د پروګرام له وجود ورکړو او دا پروګرام سرته ورسوي. د سوات نه راغلي مېلمانه خصوصا مولانا نسیم الله صاحب، قاري حنیف الرحمن صاحب، مولانا مفتي افضل خان صاحب چې هغې سره د هغې د ملګرو چې هغې د سوات نه د پروګرام له تشریف راوړه، دلته یې زموږ سره پروګرام کې شرکت وکړو، د اخره پورې زموږ سره پروګرام کې ناست وو. خصوصا مولانا نسیم الله صاحب چې هغې د سټیج انتظامات هم سنبال کړل او په احسن طریقې سره یې دغه پروګرام قوم ته مخې ته کېښودو. د ایم پی ای صاحبزاده ثناء الله صاحب خصوصي شکریه ادا کوم چې هغې د پروګرام د اول نه واله د اخره پورې زموږ سره دلته په یو عامې مجمع په ځای کې هغې ناست وو او د هغې دا خواهش وو چې زه لاندې کښېنم ځکه چې دا ټول علما دي او زما نه د دې مرتبه اوچته ده او زموږ سره د اخره پورې پروګرام هغې واورېدو، د هغې هم د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم. باقي میډیا والا چې کوم ملګري دي جناب جمیل روغاني صاحب او جاوید ملنګ صاحب ټولې میاشتې نه هغې بار بار دا پروګرام ریکارډ کوه او قوم ته یې مخې ته ایښودو، نو زه د هغې هم د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم. د پروګرام کې چې څومره د قرآن پاک تلاوت شوی دی هغې ایصال ثواب شهید اسلام شهید ناموس رسالت شیخ الحدیث حضرت مولانا اسم الحق صاحب نور الله مرقده هغې په حق کې او زموږ په دې کلي کې پرون دغه واقعه شوې وه، د ډوګرام بابا کوروالا د ملک ګل عالمزیب صاحب، ملک حیات خان صاحب، ملک ایوب خان صاحب د هغې والده صاحبه وفات شوې وه، پرون 3 بجې د هغې جنازه وه. نو په چونکې په مجلس کې دا خبره مونږ کړې وه، یو ځل بیا د هغې خبرې تذکره کول غواړم چې د هغې ټول ایصال ثواب د دې په حق کې خصوصا او د باقي چې څومره زمونږ مشران کشران وفات شوي دي د هغې په حق کې عموما دا ایصال ثواب مونږ وربخو، الله پاک دې هغې ته دغه ایصال ثواب ورسوي. جزاکم الله خیره. چېرته چې هم یې ښاد او آباد اوسئ.
د الله په امان.